اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. د ټولو نه یقیني شی مرګ دی. خلق د الله په ذات کې شک کوي او د هغې نه انکار کوي، خو داسې لیونی څوک نشته چې د مرګ نه انکار وکړي. او دا یو حقیقت دی چې مرګ خو شته. د مرګ نه پس چې بیا کوم سچویشن دی نو الله تعالی د هغې انفارمیشن یا اطلاع موږ ته په قرآن کې راکړې ده چې څه کسان به د خپلو اعمالو په بنیاد باندې جنت ته ځي او څه کسان به دوزخ ته ځي. او بله یو غټ حقیقت دا دی چې شیطان چې کله خبره کړې وه د الله سره چې الله که تا زه د ادم د وجې نه د جنت نه راویستم نو ته ماله ټایم راکه او چې الله وی ټایم مې درکړی نو وی زه به دې ته ناست یم او زه به دې بې لارې کوم. نو زه به دې ته راځم د مخې د غاړې من بین ایدیهم او د شا د غاړې و من خلفهم وعن ایمانهم او د ښي د غاړې وعن شمائلهم او د چپې غاړې ولا تجدو اکثرهم شاکرین. ته به بیا وګورې چې په دې کې به ستا د نعمت قدر ډېر کم کسان کوي، دا به زه بې لارې کوم. شیطان یو خصوصیت دا دی چې چوټي نه کوي. دویم خصوصیت دا دی چې د وخت مناسب سټریټیجي اختیاري. مثال په طور دی کوشش کوي چې یو سړی مانځه له لاړ نشي، خو چې کله ته مانځه ته لاړ شي نو دی بیا مایوسه کېږي نه، دننه بیا په مانځه کې خطا کوي. نو کله چې دی په برایۍ یو سړی رضا کوي، مثلا وایي چې غلا وکړه دا عن شمایلهم شو، نو که فرض که شیطان په دې کې کامیاب شو دی سړي غلا وکړه خو جو شیطان کارو شو، خو که دی د غلا نه بچ شو او دی نیکۍ طرف ته راغی نو شیطان ورله په زړه کې بل یو خیال واچوي نو دلته ورغړی. مثال په طور دی مانځله راغی نو ډېر شی خلق دی چې مانځله نه دی راغلی نو شیطان اوس په ده د ژبې نه دا خبره وباسي، دی وایي مړه هلم مونځ نه کوي، څوک څه کوي مونځونه. دې پوزیشن ته دې سچویشن ته دې ته عجب وایي. نو هغه لارې چې هغه مونږه د جنت د دخول نه منې کوي، ځکه یو ګروپ به دوزخ ته ځي یو به جنت ته ځي. د الله فیصله دا ده چې کل نفس ذائقة الموت، مرګ خو تاسو ټول منئ ایز ا هول، داسې لیونی نشته چې مرګ نه مني. نو د مرګ نه پس بیا به تاسو ته د خپلو اعمالو بدل میلاویږي. نو هغه اعمال ښه هم کیدی شي او بد هم کیدی شي. نو د هغې دپاره یو کرایټیریا ده چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقط فاز. کم خلق چې د دوزخ نه بچ شو او جنت ته لاړ نو هغې سړي وګټله. نو زما ستا د ټارګېټ دا دی چې موږ جنت ته لاړی. نو جنت ته چې کومه لار تلې ده نو سوره نساء آیات نمبر 31 کې موږ ته وایي چې که فرض که تاسو د غټو غټو ګناهونو نه ځان بچ کو که نه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، د غټو غټو ګناهونو نه ځان بچ کو نو نکفر عنکم سیئاتکم، دا واړه به راته مونږ خیر دی معاف کو. نو بیا به راله چلو کو وندخلکم مدخلا کریما، جنت ته به تاسو ډېر په عزت دننه کو، په پروټوکول به لاړ شئ. هلته په پروټوکول باندې راتلو ته پاره یو شرط مونږ په دې آیات کې ولید چې مونږه د غټو ګناهونو نه ځان بچ کو. ویل که دا غټ ګناهونه وپېژنه نو کوئی داسې ډېر ګران دی که نه چې ځان به ترې وساتو که نه. نو خلقو د هغې دپاره کوشش کړی چې د غټو د کبایرو ګناهونو لیست تا ته پیش کړي او تا پې پوه کړي چې یاره هسې نه چې په دې کې وال وخورې. یو بزرګ لیکي چې دا 17 دي
نو هغه اناټامیکل ډسټریبیوشن کړی دی چې د خپل بدن ته ګوره او یو تی نیسه. مثلا ستا زړه دی نو په دې کې 4 وساته. شرک 1، اللہ کی پکڑ سے بے خوفی 2، اصرار علی الذنوب 3، اللہ کی رحمت سے مایوسی 4. که ستا پړه کې دا 4 صفتونه رالل ته به د غټ ګناه مرتکب کیږي. یو دا چې ستا پړه کې اړو د الله یره نه بیا هر کار تا آسان دی. یو دا چې ته یو ګناه کې نو بیا یې کې نو بیا یې کې بیا یې کې. دې وجې نه دا یو فارموله ده چې لا صغیرة مع الاصرار، چې کم کار ته مسلسل کې که نه بار بار یې کې دا صغیره ګناه نه دی، دا به خامخا غټېږي. ځکه چې فإن الجبال من الحصى دا غټ غټ غرونه د وړو وړو ګیټونه جوړ شوي دي. نو ته کو وایي چې دا ما وړوکی ګناه وکړو خو دا ته مسلسل کې دا به اوس غټي او غټ ګناه وړوکی کېږي په دې طریقه. ولا کبیره مع الاستغفار، چې ته ډېر غټ ګناه وکړې خو استغفار ووایو ډیلیټ شي او الله تعالی ستا په استغفار ډېر زیات خوشحالېږي. نو قلب سره اناټامیکل ډسټریبیوشن چې د کبایرو چا کړی دی نو هغه چې قلب سره 4 دي. شرک د ټولو نه غټ ګناه، الله کی پکڑ سے بے خوفی نمبر 2، اسرار علی الذنوب نمبر 3، او اللہ کی رحمت سے مایوسی. ولا یأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون. کم سړی چې الله د رحمت نه مایوسه شو دا خو کافر شو. د دې وجې نه دا 4 د زړه دي. وی نور راته وایه، وی خېټې له پسې راشه. وی کم سړی چې د یتیم مال په ظلم خوري دا غټ ګناه دی. نو کم سړی چې د سود پیسې خوري نو دا غټ ګناه دی. نو کم سړی که د نشې ګولۍ خوري که د نشې خوراک کوي که د نشې شراب څکي جو دا غټ ګناه دی. دا د څه سره تعلق صحیح د خېټه سره. وی اوس پر تیات شي. وی 3 دا شو. وی 4 جمع 3 سو شو. وی 7. وی ورپسې ځه. وی شرمګاه سره چې د کم تعلق دی جنسي سیکچوال پرورشن هغه څه دی؟ یو زنا یو لواتت. وی دا تقریبا هر څوک مني چې دا غټ ګناه دی. وی دا لاس تېرواله د لاس سره چې کوم ګناهونه زیات اټیچ دي هغه قتل دی. ځکه داسې ډېر کم قتل وایي چې په هغې کې به لاس نه استعمالیږي. نو که ته یو سړی قتل النفس وکړو دا به چونکې په لاسي او غلام په لاس کېږي چوري ډاکه سره ملګري کا. نو 2 دا کا. وی د خپې وی د خپو چې کم کار بغیر د خپو نه نه کېږي هغه دا چې ته کله جهاد دلته راوتښتېدې دې ته وایي زحف. نو کم سړی چې د جهاد نه راتښتي نو دا سړی چې دی اوس کبیره ګناه کوي او دی خپل ملګري هلته پرېږدي. وی هغه کبیره ګناه چې باډي ایز ا هول پکې انوالي هغه د حقوق الوالدین چې د مور پلار سړی نافرمانی کوي. او هغه ګناهونه چې د هغې تعلق د ژبې سره دی دا هم 4 دي. کسی پر تهمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا 2 شو، اور جھوٹی قسمیں کھانا اور اپنی زبان سے سحر کے کلمات ادا کرنا. دا ټول جمع کړي دي. وایي چې وروره دا ټول څه دي؟ دا 11 ګناهونه دي. په دې کې بعضې ګناهونه داسې دي چې ته ایزیلی ځان خلاصولی شي. شرک په هغې کې چې راځي نو د شرک بیا مختلف قسمونه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کومه خبره کړې وه که نه هغه دا وه چې زه په تاسو په کومو خبرو یېرېږم که نه نو هغه موږ یې ورته الرټ کړي. دا ویلي ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. زه چې په کومه خبره په تاسو یېرېږم ما تا ته ویلي هغه شرک اصغر دی. صحابه دی الله دې په خپل رحمتونه نازل کړي نو ډېره خوږ تپوس یې ته وکړو وما شرک الاصغر یا رسول الله د خدای رسول دا شرک اصغر څه دی؟ نو حضرت ورته وایي الریا. ریا نو هغه ګناه چې هغې کې موږ ته هېڅ فایده نشته خو موږ یې ایز ا هول کوو او موږ به پرې د جنت نه هلته محرومه کېږو. نو نن یې پېژنو هغې ته ریا وایي. ریا دې ته وایي چې ته خلقو ته ځان ښیې چې خلق مې صفت وکړي. او دا دومره کمزورې فایده ده چې خلق ستا صفت وکړي سبا به دیر شي ماسپښین ته یو ښه کار وکړو کېدای شي مازدیګره پورې ستا صفت وکړي خو مازدیګر نه پس به ورته یاد نه وي بیا به د بل چا صفت کوي. د دې لپاره تا خپل یو ډوره غټ عمل چې دی هغه ضایع کړو. د ټولو نه غټ عمل چې دی هغه جهاد فی سبیل الله او د الله په لار کې شهادت دی. خو چې کله شهید الله ته پیښ شي او هغه پړه کې دا راغلي چې خلق وایي چې څومره بادر دی نو الله ورته وایي چې ستا شهادت ما ته قبول نه دی. دی وایي چې ما خو ځان ستا دپاره خپل روح قربان کړی نو د خدای نور څه چل وکړم؟ نه الله به ورته وایي چې نه تا دې دپاره قربان کړی چې خلق دې صفت وکړي او خلقو درته ویلي فقط قیل خلقو ویلو چې ډېر بادر سړی و ماله نه. د ټول نه خطرناکه خبره دا ده چې د ریاکار دپاره چې د قیامت په ورځ باندې کله نعمتونه جزاګانې او اجرونه تقسیمیږي که نه نو الله به دې خلقو ته وایي اذا جزا الناس باعمالهم کله چې خلقو ته به د خپلو اعمالو دغه کېږي بدلې میلاویږي نو الله به دې ریاکارو ته وایي اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا
تاسو چې چاته ځان ښووه د هغې دپاره همدا کار کوه، ورشئ د هغې نه یې ځان له اجر وغواړئ. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هلته وګورئ چې هغې تاسو له څه جزا درکولی شي او که نه. الله خو ډېر بېنیازه دی که نه. او زه دا نه قبلوم، دا تا وایي چې خلق مې صفت وکړي، چې خلقو دې صفت کړی. اوس د خلق زما صفت وکړي نو د غټ نه غټ عمل زما تباه شو، او په دې باندې زما دخول جنت هغه لار کوټه شوه. نو که زه وپېژنم او زه وایم چېرې زه خو بیا ریا نه کوم، د ریا نه ما ته څه فایده خو نشته، ټول نقصان دی. وایي وروره که روژه دې ونیوه من صام یرائي فقط اشرکه، نو هغه دې شرک شو. ومن صلی یرائي فقط اشرکه، دا خو تا ځان له کار وکتو. نو د دې وجې نه ته به کوشش کې چې د خپل عمل د ریا نه بچ کې. د ریا نه د بچ کولو دپاره وایي د ریاکار پته به تا ته څنګه لګي چې دا سړی ریاکار دی. وایي ښکاره خبره ده چې کم سړی د خلقو مخکې مونځ کوي نو ډېر اوږد مونځ کوي چې ځان لکه لنډ وکړي. اکثر زمونږ په شان سړی چې کله امامتۍ ته مخکې شي نو ډېر ښکلی مونځ وکړي، نو چې کله سلام وګرځئ نو خلق ووایي که نه وایي یاره خو ډېر ښکلی مونځ دې وکړو. دغه سړی چې بیا خوا د په ګوټ کې سنت کوي نو بیا زر زر کوي. نو هغه بزرګ ورته یو پیروي یو امام استاد داسې پخوا وکړل، نو هغه ورته وایي یاره د خلقو مونځ دې ډېر ښه وکړو او د خدای مونځ دې ډېر خراب کړو. نو هغې باباجي څه وایي؟ وایي تا امامتي څومره ښکلې وکړه او هلته دې د خپل مان سره سمه ناروا وکړه. اټ مین چې دا سړی ریاکار دی، د خلقو ته ځان ښو. او بل دا چې کله د خلقو مخکې دعا غواړي نو جاړي، او چې ځان له غاړي نه خو داسې کوي خدای ما وبخې. د دې وجې نه دی په ظاهري په ګڼه ګوڼه کې دی داسې ځان شوقوي چې زه یو ډېر زیات ښه سړی یم، خو لیکن چې کله خلق یې ویني نو چستی، چې خلق یې نه نو بیا سستی. کله چې خلق تعریف کوي نو هغه عمل دی بیا ډېر کوي، زه انکریج شي. چې کله خلق دی یو ښه کار کوي خلق وایي دا ښه نه کوي، مذمت یې کوي، نو دی بیا سست شي، بیا یې نه کوي. د دې وجې نه وایي چې ته بهترین سړی هغه دی چې نفل کور کوي، فرض په جومات کې کوي. نو یو کار چې هغه موږ له د دینی کار بربادی او د جنت لار راله منې کوي، هغې ته ریا وایي. دا ریا چې ما تا کوو نو په دې زموږ ډېر شی څیزونه خرابېږي او د جنت لار پې زموږ کوټه کېږي، او پریکټیکلی سپیکینګ عملی طور په دې کې څه فایده خوش دی نه. کومو خلقو چې د خلقو د خوشحالولو دپاره خدای خفه کړی نو دا یو حدیث مفهوم دی چې الله به خپل حفاظت اوچت کی، دا سړی به خلقو ته حواله کی، او بیا خلق په هغه پسې جلوس وکړي بیا غرق شي. ډېر خلق داسې موږ بادشاهان لیدلی دي چې هغوی د خپلو ووټرانو د رضا کولو دپاره هره ناروا کړې ده، او بیا هغه ووټر هغه ته الټه شوی دی. نو دې وجې نه زموږ د دې سبق یو خلاصه دا ده چې موږ به هغه ګناه الله تعالی موږ ته په دی کې ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، که د غټو غټو ګناهونو نه ځان بچ کړو نو شرک چې دی د زړه بیماري وه، او د شرک مختلف قسمونو نه یو پای کې ریا وه. دا ریا یو بل صورت چې اختیار کې هغه بیا د دې نه بیا هم زیات خطرناکي، او هغې ته وایي عجب. عجب دې ته وایي چې تا وایي چې زما په شان کار څوک کولی شي. او شیطان په دې سلسله کې په انسان باندې خصوصا په نیکانو خلقو ډېر په چړ راځي. څنګه چې ویلي و هغې بزرګ چې شیطان د ښي طرف نه چې راځي نو د ښو اعمالو په شکل کې په تا راځي. نو دا یو سړی دی چې هغه حج له تللی نو چې د حج نه واپس راځي نو یاره وایي ما چې کوم طوافونه کړي دي که نه داسې چا نه دي کړي، یاره ما چې کومې عمرې کړي دي که نه د دې ټولو خلقو نه تپوس کوي چا داسې نه دي کړي. گویا کې دی د خپلو اعمالو په خپله صفت کوي، او دته د خپل عمل یو ډېر غټ شی ښکاري، او دا د شیطان راګیر کړی دی، هغه خپل عمل تباه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د تباهۍ کم 3 څیزونه موږ ته کاونټ کړي وو، په هغې کې دا ویلي ګوره د حضرت الفاظو ته ګورئ، 3 محلکات، 3 څیزونه سړی تباه کوي. نمبر 1 په هغې کې دی حون متبعون، کله چې سړی په زړه ارمان نه پرېږدي، کله چې کباب په تړه وشي جو دی کاټلنګ طرف ته روان شي، جو کله چې د تیکو تړه وشي جو دی د چرسي طرف ته رواني، جو کله چې د سیل تړه وشي جو دی مري ته ځي، نو چې کله د ډمو ته وشي جو سیدو ته ځي. د دې وجې نه دی په ډار ارمان نه پرېږدي، بیا په خوله باندې دا خبره هم کوي وایي مړه خو لږې ورځې ژوندون دی. دا حون متبعن دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا سړی به سر خوري. دویم وشح مطاع، کم سړی چې شومي ډېر شوم دومره چې که فرض که ته وایي چېره په دې د امام استاد تنخوا ده او د امام استاد غریب څه تنخواهي زیاده زیاده 15,000 یا 6,000 روپۍ تنخواهي، او په تا باندې 1500 روپۍ دي یا 200 روپۍ دي که هغه دې راکړي چې په ټایم وله تنخوا ورکړو دی زما سره نشته.
بل ورځ چې ته خبرېږې دې سړي بیه کړي هلته امام استاد غریب راشي چې په ما باندې دکاندارانو قرضې دي او تاسو ماله تنخوان راکوئ، نو هغه وایي هغه سړی دا شح مطاعي دا دومره شوم دی چې د خپل امام لا پر منت 200 روپۍ په ده راځي هغه هم نه ورکوي. که ته وایي چې د بجلی بل راغلی دی په جومات پسې هغه د ده سره وایي زما سره څه دي زما سره څه دي. که چندې له پسې عالمان یا طالبان راشي نو ما سره پیسې کم دي. نو شحا مطاع او چې کله بیا د لور واده بیا ډېر غټ جهیز یې ورله کړی. که فرض که د زوی واده نو په یو کارډ باندې ډېر شی پیسې لګولي. سړی اریان چېر په دې کارډ خو لس میلمانه وزرېږي او که فرض کا د ده په واده کې د ورځې خیري د شپې بیا ډزي. ته بیا حیران شي چې خدای پاکه دا د کالتوسو دا پیسې د کوم ځای نه پیدا کړي او دا سړی پې بره ولي څوک د محلې ټولې ښځې او ټول ماشومانو ته خیرې کوي وایي خدای دې میرات که زموږ واړه دې د یاري نه ووژلل. نو دا شح مطاع چې کله د نیکۍ په ځای کې پیسو باندې سړی کلک شي نه ورکوي دا دویم مهلک دی. او دریم نمبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو هغه دا ویلو چې و اعجاب المرء بنفسه چې کله سړی ځان ته غټ نظر شي خپل عمل ورته ښه ښکاره شي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وهي اشدهن دا ګوره ډېر زیات خطرناک دی. نو ته جومات ته رالې نو په جومات کې پلانې نه نو تا ته څوک وایي چېرې پلانې نه ښکاري ته چې مړه هغه مونځونه څه کوي نو دا تا اعجاب وکړو. که تا چنده ورکوله اته وایي چېرې پلانې وایي چې مړه هغه په پیسو څه کوي نه ورکوي پیسې نو دا تا هغه ته سپک وکتل. نو کله چې ستا په زړه کې دا خیال راغی نو دا اعجاب المرء بنفسه کې تقریبا اکثر نیکان بظاهر نیکان خلق شیطان انوالو کړي دی په ځان نه پوهېږي. که کملا ته یو سروې کې ازه ته دریو بیټکونو ته یا دریو دیرو ته لاړ شه او په دیره کې د هغې دیرې مشر چې که خان یا ملک یا افسر دی او په هغې دفتر کې یا په دیره کې د هغه سره کښېنه او یو 30 منټ د هغه سره تیر کا نو ته چې بیا کیلکولیشن کې نه 20 منټ به هغه خپل صفت کړی او د نورو خلقو به بد ویلي او هغه به وایي چې زمونږ په شانتې ډوډۍ څوک ورکولی شي او زما په شانتې جومات څوک جوړولی شي او زما په شانتې تقریر څوک کولی شي. وایي چې دا ستا سره چې کوم صفتونه دي دا 2 قسمه دي. یو هغه دي چې تا حاصل کړي دي او یو هغه دي چې هغه غیر اختیاري دي. اختیاري مثلا منځونه نو ته وایې زه چاربانک پاسم که نه نو دا نور خلقو ټولو دی نو ته بیا وایې چې زه وختي منزله ځمه او زما په شان قیرت هېڅ حکم نشي ویلی نو نور خلق چې دی هغه خو مړه زور زیرې ټیک نه وي. آیا دا چې زه چې کوم خیراتونه کوم هر وخت زمونږ کره دوره میلمانه وي نو دا هغه خبرې کوي چې دا ستا په اختیار کې وي او تا په هغې باندې عجب وکړو. بعضې څیزونه غیر اختیاري دي چې تعالی الله درکړي دي ډایرکټ هر څیزونه الله درکړي خو دا خو په هغې کې خو ستاسو اختیار نه چلیږي. لکه مثال په طور ښایست یا ستا قد او یا ستا نسب. زمونږ نسب ته څوک رسي نسب خو ستا خالص غیر اختیاري شی دی دا خو تعالی الله درکړی په دې کې غواړو ستا څونه یا قوت نو ښایست قوت نسب یا ته په دې فخر کې نو د دې څیزونو فخر چې کې د دې نتیجه به څه ته به ریاکار شي د ریاکارۍ نتیجه به څه ته به متکبره شي د تکبر نتیجه به څه ته به د هدایت نه محرومه شي. کم خلق چې د هدایت نه محرومیږي د هدایت نه د محرومه کېدو دپاره کم چې الله تعالی کم ذکر کړی دی چې ستا پړه باندې به داسې یوه پرده حایله شي چې ته به د الله کتاب به بیا تا ته اپیل نه کوي. فرمایي ساصرف عن آیاتنا الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. کم خلق چې تکبر کوي موږ به د خپل آیاتونه نه واړو زموږ آیاتونه به ورته لار نه وي. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. الله پې مهر لګوي پرده پیچي. نو مطلب دا چې دا سرایت کوي تاسو چلو کو ریا دې کوله ریا سرایت کو عجب ته عجب سرایت کو تکبر ته او دا حدیث چې چا په زړه کې یو خس تکبري جنت ته نشي داخله دی مثقال ذره الفاظ دي. دا د دې وجه وه چې تا ځان ته غټ نظری وې چې کله سړی ځان ته غټ نظري شي کم خلق چې ځان ته غټ نظري شوي دي که هغوی ښه او که بدو نیکان خلق هم چې ځان ته غټ نظري شوي دي هغوی موال خوړلی دي او بدان چې غټ نظري شوي دي هغوی موال خوړلی دي. یهود بدانو نه هغو به څه وی هغو ځان ته غټ نظري و لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. موږ دپاره سزا مزا نشته موږ سابیاقان یو موږ د عالمانو بچي یو موږ د موسی
امتیان یو، منګه هیومن بینګ یو، دا نور خلق خو نان هیومن دی. د یهودو دا نظریه ده چې صرف منګه انسانان یو، دا نور خلق یا سب هیومن دی یا نان هیومن دی، دا سره انسانان نه دي. نو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. دا ولې په هغو کې عجب راغی. هغه نیکان خلق چې په جنگ حنین کې وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري و، پاکیزه نفوس وو، نو کله چې هغوی کې عجب راغی، و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، هغوی په ذهن کې صرف دا قدر تیرالل چې بله ورځ په منګه په بدر کې 313 اسره سره نو. اوس منګه الحمدلله مکه فتح کړې ده، هغه د مدینې نه چې موږ کوم فوج راغلو هغه پلس د مکې نه چې ورسره جمع شو، نو یو خو زموږ تعداد زیات دی او یو منګه حوصله بړاو ده، زموږ سره وسلم د بدر په مقابله کې ډېر ده. اوس به د حنین د ثقیب خلق موږ ته څنګه ټینګ شي؟ د دې عجب سزا فوراً میلاو شوه. دا غاړې پې د غشو باران شروع شو او دا ټول نیکان صالحان پاکیزه مقدس نفوس دی تتر بتر شو او دومره بد حل راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله عنه ته وی چې ستا آواز اوچت دی، دې خلقو ته آواز وکړه او زما تعارف ورته وکړه، وریاد کوه ته انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب الی عباد الله الی عباد الله. د خدای بندیانو چرته تختی، مال راشئ مال راشئ، زه دروغجن پیغمبر نه یم، زه رښتینی یم. هغوی بیا ریسټور شو او الله تعالی بیا خپل رحمت راولېږو او په جنگ حنین کې په دومره غټ فتح وشوه چې دومره ډېر شی بیزي، دومره ډېر شی ګډې او دومره ډېر شی مال میلاو شو چې خلقو پې مزې وکړې. خو فوري طور د عجب سزا هغوی ته میلاو شوه. عجبتکم کثرتکم. نو کله چې ستا په زړه کې دا راشي چې ما په شان خط څوک لیکلی شي، ډاکټر صاحب وایي زما په شان مریض څوک کتلی شي، لیبارټرۍ والا وایي زما په شان ټیسټونه څوک کولی شي، تقریر والا وایي زما په شان تقریر څوک کولی شي، او مدرس وہی زما پشان ٹیچنگ سو کولے شی، بس اس بات کا آنا ہے اور اللہ نے ناراض ہونا ہے. داتا تر جنت تیار غنتلار وا او دی تعالی کوټه کړه. دا غقار بنو قریظم کړو، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. بنو قریظه وې چورانه کو، رسول الله خپکو، معاهده ماتو، رسول الله نعوذ بالله په دې وخت کې په ویک پوزیشن دی چې موږ په ورشو نو خلاص بشو ته. او ولې زمونږ قلعې چې دي ډېرې مضبوطې دي. نو چې کله په خپلو قلعو اعتبار وکړو، جبریل راغی رسول الله ته وی چې تا بیا وسله کېښوده، مونږ خو لا نه دی ایښې، زه چې ځو ورځئ پسې. مازدیګر نه مخکې ویل ته ورشئ. بنو قریظه محاصره وشوه او بدترینه سزا ورته میلاو شوې، نارینه یې ووژنئ او ښځې او ماشومان یې قید کړئ. بنو قریظه ته دا سزا عجب د وجې نه میلاو شوه. هلته اسرائیلو یهودیانو خبره مونږ وکړه، دلته د مؤمنانو قدسیه نفوسو خبره مونږ وکړه. عجب چې دی هر ځای ورانې کوي، کم ځای کې چې تا عجب وکړو. دې وجې نه امام شعبي رحمت الله علیه فرمایي وایي دوه کسه په لار روانو، په یو باندې وریځې سوری کړی، د هغه په ډه کې عجب راغی چېرې د ده نه خو خو په ما وریځې سوری کړی. عجب کا آنا تا او وریځ دې بلې غاړې ته لاړه. وایي چې موسی علیه السلام د الله تعالی ډېر خوږ پیغمبر او الله پې ډېر مین و، وکان عند الله وجیها. نو هغه موسی علیه السلام یو پیره د شیطان سره خبره کوله، ورته ویې لکه ستا په چا باندې وس ډېر زیات چلیږي، څوک دي چې ستا پې په اسانه غالب کېږي. هغه ورته وی موسی چې کم سړي کم انسان ذات د خپل ذات د نورو خلقو نه بهتر وګاڼو، او وی چې زما په شان څوک نشته، د ده خطا کول ماته بیا ډېر اساني، د ده خطا کول ماته بیا ډېر اساني. او بل چې کم سړی وي چې زما عمل چې دی هغه ډېر زیات پاک دی، خپل عمل ته غاوره شو، او د کم سړي نه چې خپل ګناهونه هیر شو. دې وجې نه نیکان خلقو نښه دا ده چې به هر وخت ځان ته خپل ګناهونه را یادوي او هغه به الله ته شرمندوي او خپلې نیکۍ به هیروي. حضرت علي رضی الله عنه چونکې ډېر هوښیار و، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره ملګرتیا پاتې شوې وه او په هر ټیسټ کې پاس شوی. هغه ته په اول ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دې کفارو له روټۍ تنظیم وکړه، حالانکې وړوکی عمر یې کم و، نو ډېر بهترین تنظیم یې کړی و. اګرچې د هغه ابولهب د وجې نه هغه پروګرام فیل شو، خو د روټۍ تنظیم هغه صحیح کړی په هغه ورځو کې. هغې نه پس چې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي رضی الله عنه ته وایي چې زه زما په کټ کې سمله، نو ډېر ښه پرفارمنس یې شو کړل، د هغه په کټ کې سمله. سبا یې هغه خپل امانتونه حواله کړله، بیا پیاده مدینې ته لاړ. دغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله ته چا سره احسان وکړې نو ای چا ته مه وایه، او چې ستا سره څوک احسان وکړي نو هر چا ته وایه.
څومره غټه خبره ده چې ستا سره څوک ښه وکړي د هغې ذکر کوه، چې ته چا سره ښه وکړې نو هغه د هغې ذکر مه کوه. او بیا دا چې که ته ګناه وکړې شرمنده شې نو ستا ګناه به خدای پاک معاف کړي، خو که ته نیکي وکړې مغروره شې نو غرق شوې. عجب د پکې راغی. نو عجب د شیطان یو داسې رکاوټ دی چې هغه تا د جنت ته لار تاله کوټه کوي. نو هغې دې وجې نه خو خلقو چې دی هغې به احتیاط ډېر زیات کوو. نو په خو خلقو کې یو بهترین شخصیت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه تیر شوی. نو هغه چې به کله خطبه وې اته خطبې به یې مزه وله ورکړه نو بس به یې کړه چې پړه کې مې عجب را نه شي. او کله چې به هغه خط لیکو او خط به یې ښکلی ورغی نو به یې شلاو چې عجب مې را نه شي. او د عجب نه ځان ساتلو دپاره عاجزي به بیا وکړې. نو عمر ابن عبدالعزیز بادشاه دی، ورسره خپل پولیس یا سپایان ورسره دي. په یو سړي خپه ولګېده، هغه چېرته هملاستو، هغې سړي خو پېژندم نه، هغه ورته یې لکه ړونی کو. نو عمر ابن عبدالعزیز بله ډېر خوږ جواب ورکو، وی نه جي ړوند نه یم. هغې سپایي ورته وی چې یاره دې سړي خو ډېره سپکه خبره ونه کړه، دلته خو سم چل ورسره نه دی کول پکار. نو عمر ابن عبدالعزیز لایټ واغسته، وی سړیه خو هغه تپوس وکړي چې ړوند خو نه یې. جمعه والا جواب ورکړو چې نه یم. نو هغه ایکسپلینیشن کال کو، اما ورته ایکسپلین کړه. نو د څه شي نه اوس دغتې کوو. یو متکبر جوان دی د عجب نه ډک دی، یو باباجي دی، د هغې باباجي سره هغه ولګېد، مته چې اوږه د اوږې سره ولګېده. اوس ده کې خو عجب دی، دی خو غرور کوي. نو د باباجي دا کونډه دا اوږه چې د سره ولګېده دا پې ښه ونه لګېده. نو باباجي ته وایي باباجي ته ما پېژنې چې زه څوک یم؟ نو باباجي الحمدلله ډېر هوښیار و، هغه ډېر په پولایټ انداز ورته وویې او بچیا زه خو دې ډېر ښه پېژنم. وی څنګه مې پېژنې؟ وی داسې دې پېژنم چې د نن نه یو څو ورځې مخکې ته د خپل پلار په خېټه کې یو څښه قطره وې، او اوس ته چې کوم حیثیت دی نو ستا په خېټه کې بې انتها تشې متیازې او ډکې متیازې پرتې دي چې بوین ته ځي. او فیوچر کې په څو ورځې پس به ته په قبر کې یو څښه غوښه یې، بوسیده غوښه به بس دا ستا دغه د فیوچر دی، دغه د ماضي وه، دا د پریزنټ دی، نوره ستا خپله خوښه ده. خپل اوقات ورته دلا کړو. د دې وجې نه فرمایي چې که ته خپل اعمال د عجب نه خلاصې نو هر نیک کار چې ته کوې نو هغه د خدای توفیق وګڼه. تا ته څوک وایي چې خرجي حافظ صاحب تاسو خو ډېر ښکلی قرآن دی، وایي چې د الله رحمت دی، ستاسو خط خو ډېر زیات ښکلی دی، یاره جي دا د الله فضل دی، یاره ته ډېر ښه ډاکټر چې چا له ګوتې روړی هغه جوړېږي، دا د الله رحمت دی. داسې مه وایه چې ما سبق ویلی، ما ځان کړولی، ولې به داسې نه وي؟ دا کار خو قارون کړی و. د دې وجې نه تو خپل د جنت لار کوټه کول نه غواړې نو په ځان کې یو څو صفتونه پیدا کا. یو دا چې هر شی توفیق خداوندي وګڼه، دا یېرومه. دویم دا چې هر نعمت من جانب الله، دا د الله د طرف نه دی، ستا پرفارمنس ستا نه ښه پرفارمنس د نورو خلقو وو هغوی ته نه دی میلاو شوي. او بل دا دریم نمبر دا چې کله ته یو نیکي وکړې نو هر وخت یریږه چې هسې نه چې ګوره چې قبوله به شي او که نه. او آسان کار دا دی چې اکثر لږ ټایم ورکوه، خپلې زړې غلطۍ ځان ته رایادوه او په هغې ندامت وکړه. دا یو موږ وویل ریا، چا ستا د جنت لار کوټه کوي، بلکې ستا بهترین عمل بربادي او فایده هیڅ هم نشته. او که ته فرض که پرېږدې نو ستا هېڅ نقصان نه کېږي، نو پرېږده که نه، هر کار د الله د رضا دپاره کوه. دویم نمبر عجب، چې ته په حجره کې کښېنې او خپل صفت کې او څو خلق ستا صفت اوري او ورسره به د بل بد وایي. دغه سړی چې په دغه په نیمه ګنټه ستا سره تېره کړه او دی د هغې بل بیټک ته لاړ او هلته کېناست، نو هغه سړی هم په دقې الفاظو کې خپل صفت کوي او ستا بد وایي. نو هغه ځان ته غاوره دی، ته ځان ته غاوره یې، غرق دواړه شوی. یو سړی دا نه کوي چې هغه د عجزۍ اظهار وکړي او دا ستا د جنت لار کوټه کوي. دریم نمبر شی چې ستا د جنت لار کوټه کوي هغه د اولیاء الله سے دشمنی. بعضې خلقو بس دې ته کار ویلی چې په څه طریقه باندې رخو خلقو بد ووایو. اوس که ته په یو مجلس کې کېدې دا مړه مولان دي، دا مړه تبلیغیان دي، دا مړه جماعتیان دي، دی داسې کوي. لکه د پټواري غر کړې نو هغه ته خو څه نه وایي، اکسین د سره بد وکړل په میټر کې نو هغې ته خو څه نه وایي، پولیس دله د صلاح الدین نه والا د تاکالي پورې ټول وډبول د هغې څه نه وایي. خو که خبره کې نو یا په نیکۍ پسې لګیایي یا په نیک پسې لګیایي. دا ډېر بدقسمته خلق دي. دې وجې نه وایي چې خدای پاک د هیچا سره د جنګ اعلان نه دی کړی، ما سوا د دوو کسونه. یو چې څوک سود کوي نو فاذنوا بحرب من الله، یو چې څوک د الله د ولی سره دشمنی کوي. من عادا لی ولیا فقل آذنته بالحرب، څوک چې زما د ولی سره
دشمنی کوي نو دې ته ووایه الله خپل پیغمبر ته وایي چې زما اعلان دی د سره به زه جنګ کوم. نه دې وجې نه چې ته په چا پسې لګېدلی او د هغه بد وایې په هغه پسې خبرې کوې نو کو دا د الله ولی نو چې که دی د الله ولی نو دی به بیا څه چلو کي دی به د خدای سره تا ځان له جنګ جوړ کو. د خدای سره دې جنګ ته سمیش ته نو داسې وګڼه داسې کنسیډر کا چې څوک ستا بدې شي کېدی شي دا د الله ولی. نو د الله د ولی سره جګړې مه جوړ، د الله د ولی سره دشمني ځان له مه جوړوه. دې وجې نه د دې لپاره اسان کار طریقه دا خوړې پیغمبر چې خوړې لا تعذوا المسلمین، مسلمانانو له تکلیف مه ورکوه. مطلب که خبر شي تا ما پسې داسې خبرې کړي نه هغه ته به تکلیف ونه رسي. بل ولا تعیروهم، چاته پیغور ورنه کړي. مړه ته څه سړی ستا هغه پلار زه پېژنم تاسو دا چل نه کړی پیغور دې ورکو. د پیغور اټومیټک ریزلټ دا دی چې ستا د مرګ نه مخکې به خدای پاکستان هم دقه کار علي دا په کم چې تا هغه له پیغور ورکړی الو به مرې نو خدای به دا بدل علي نو دا دې ترې سمیشته نو چې دې نشته نو ولې ولا پیغور ورکې. بل ولا تتبعوا عوراتهم، کم خلق چې پټ غیبونه یې پای پسې مه پسې کېږه. یاره خدای شته ما ورته غوږ ایښی او داسې وې او ما ولا په د کور په چونډ کې ننداره کوله نو دا چلې کو او ما یې ټلیفون ته غوږ ایښی نو دا چلې کو او ما د هغه خط پړاو کړی نو دا چلې کو او موبایل یې زما له په لاس راغی نو ما پکې میسیجونه وکتل دا چلې کو. دا ته په پټو غیبونو پسې ولې پسې کېږي؟ خطرناک خبره او خطرناک نتیجه دا ده فانه من یتبع عورت اخیه المسلم، څوک چې د خپل رور په پټ عیب پسې شو نو څه چل به وکړي؟ الله تعالی به د ده پټ عیب ښکاره کوي. یتبع الله عورته، خدای به په ده په پټ عیبونو پسې ورپسې شي او دی به د خپل کور په غولي کې وشرموي. نو دا خو ډېر خطرناک دی که نه؟ دیو جن یو شاعر دا غیر ډېر ښکلي الفاظ ویلي چون خدا خواهد کې پرده کس درد، کله چې خدای پاک غواړي چې یو سړی بې پردي کي میل شندر طعنه نیکان برد، دا هغه ټول طعنې صرف په نیکانو پسې چې خبره کوي په مولانو پسې، چې خبره کوي تبلیغیانو پسې، چې خبره کوي مجاهدینو پسې. اوس دا قرباني را روانه ده، بدقسمته سړی به تا ته وایي یلکه بیا د قتل عام وخت راغی. وی ولې؟ وی نیکی دیم بدی شي نیکان دیم بدی شي. وی څه چل کېږي؟ وی چې کله ته قرباني کوې نو په قربانۍ نه څه کېږي؟ وی مړه ډېر شی څاروي وران شي او پلیوشن خور شي مل څښا پسخا شي. وی په دې هوټلو کې چې په تا په بیه کمې غوښې خرڅوي او په ټول پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې د ورځې څومره څاروي لالیږي او دا ټول مخلوق یې په پیسو خوري نه هغې نه خو پلیوشن نه شو. او په مسلمان په کال کې یو پیره تاله څاروی لالي او غوښې ټولې خیراتي ورکوي نو هغې نه تا ته پلیوشن شو. وی نه مړه د دې نه دا دی چې دې په ځای خیراتي غریبانانو له څه ورکړی. نو ته چې غریبانانو باندې دوره مینې نو دا په پراډو ګاډي کې چې ګرځي دا چې په شادي حال کې دومره خرچه کوي د هوایي ډزې چې کوي هغو ته ولې نه وایي؟ نو ته د نیکۍ سره مقابله کوي حالانکه تعالی د نیکۍ د بدۍ سره مقابله پکار. نو کوم خلق چې بد کوي نو هغوی ته وایي چې دا کار وکړي. د دې وجې نه وایي چې د قیامت په نښو کې یو دا د اعجاب کل ذي رأی برأیه چې سړی عجب کوي. نو مونږ درې خبرې وکړې. دا ډېر خطرناک خبره ده چې سړی په نیکانو خلقو پسې شوي. دا ډېره خطرناکه خبره ده چې سړی نیک کار کوي او خلقو ته ځان ښیي. دا ډېره خطرناکه خبره ده چې سړی ته ځان د نورو خلقو نه غټ ښکاري. او دا درې واړه خبرې د جنت اسانه لار تعالی کوټه کوي. د دې وجې نه الله تعالی خو ویلو که نه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، که تاسو د غټو غټو ګناهونو نه ځان بچ کو نو نکفر عنکم سیئاتکم، واړه واړه درته موږ هسې معاف کوو. نو هغه ګناه چې هغه ته وایي چې یاره زما ته اوس ناچاري ده نو تا ته ولې ناچاري ده؟ مثلا سود دی خدای دې نه کړي نو پای کې ستا ډېره آمدني ده نو هغه آمدني اگر چې ستا تباهي ده خو ته پې لا نه پوهېږې وروسته پې پوه شې. خو په دې ریا په عجب کې خو ستا هېڅ آمدني نشته. ما سوا ر دینا چې اپنے حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، چې چرته کېنې نو خپل صفتونه کې. د دې وجې نه معاذ ابن جبل وایي واحذرکم زیغت الحکیم، هوښیارو خلقو د نیکو خلقو د کمزورۍ نه تاسو یروم. فإن الشیطان قد یقول کلمة الضلالة علی لسان الحکیم، کله کله د ښه سړي د خولې نه خرابه خبره وخیږي خو شیطان به خطا کړی. داسې خو حافظان هم قرآن وایي خطا شي سړی خطا کېږي. نو ته اوس په معمولي خطایې باندې په هغه پسې پسې کېږه ما چې هغه بیا ځای په ځای پسې پروپیګنډې کې ځکه ستا بیا بدي شي.
نو دا ډیره خطرناکه خبره ده چې حضور چې کومه طریقه ښوولې وه هغه دا ده انزلوا الناس منازلهم، خلقو دا د خپل لیول باندې وساتئ. بد خلق په بدۍ باندې، ښه خلق په خوالي باندې داسې مه کوه چې اوس یو سړی ستا بدي شي نه هغه کو د خدای ولی دی نو ستا دشمن دی، او بیا دا چې صرف نیکان خلق ستا بدي شي او نیک کارونه دې بدي شي دا نور څه نه کیږي خو ستا د جنت لار به کوټه شي. نو دا د صورت نساء چې په قرآن په صورتونو کې 4 نمبر سنت دی هغې 31 نمبر آیات دی چې که ته جنت ته تله غواړې او د جنت خپل لار کوټه کول نه غواړې نو دا احتیاط وکړه ان تجتنبو که چېرې تاسو ځان وساتو کبایره د هغې کبیره و ګناهونو نه ما تنحون عنه چې تاسو ته منې شوي ما وشمارل اناټامیکلی سپیکینګ تقریبا 17 دي. نکفر عنکم سیئاتکم دا واړه واړه به راته موږ معاف کړو وندخلکم مدخلا کریما او تاسو له به موږ په پروټوکول باندې انټري جنت ته وکړو او ډیر په عزت په لاړ شئ او آسان کار درته ښیي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. کو څوک مالی طور ستانه په سټیټس کې ښیي، کو د عهدې په لحاظ سره ستانه په سټیټس کې ښیي، که د رنګ په لحاظ سره ستانه په سټیټس کې ښیي، اکو څوک وټونه ستانه ډېر شی علي په هغې باندې د هغې په ارمان پسې مه ګرځه، هغې ته مه ځیرېږه. للرجال نصیب مما اکتسبو د نارینهو دپاره د خپل اعمال نصیب دی، وللنساء نصیبا مما اکتسب ښځو ته به د خپل اعمال حصه میلاویږي. واسألوا الله من فضله په ځای ردې چې په هغه پسې لګېدلی وای دا وحده مې اپیسود نه ده او خپل اخرت په هغې به خرابې هغې نه قلار شه خدای پاک سره خپله رابطه وکړه چې په تا بل څه فضل وکړي دا نعمت یې هغه له ورکړی د خدای خزانې ډېر ښه دي تا له به د دې نه بل غټ نعمت درکړي ځکه ان الله کان بکل شیء علیما بېشکه خدای پاک په هر شي باندې عالم دی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.